إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صلاة وسلام عليك يا سيدي يا مرشدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مرشدي يا رحمة للعالمين محترم حاضرین یقینا د شپې ډېره برخه چې دا تېره شوه او لږه برخه چې دا پاتې ده ډېر ښایسته ښایسته بیانات وشو په هغې باندې به اتفاق کوو سالانه میلاد شریف کې ما دا خبره کړې وه زه به انشاءالله د اوس په موقع باندې تفصیلي خبرې چې دي نو دا به کومه خو چونکې وخت داسې دی چې دا د رب کائنات عظیم احسان دی چې د کاکا صاحب رحمت الله علیه د عرس په موقع آخري دعا په دربار شریف کې هغې کې موږ ته الله تعالی شرکت نصیب کړي ملګري ټول په دې انتظار باندې دي چې دربار شریف ته به ځو او هلته به اختتامي دعا کوو زه که تاسو بیدار یې صرف د کاکا صاحب رحمت الله علیه یو دوه درې کرامات مختصر الفاظو کې تاسو ته بیانوم چې موږ او تاسو په دې خبره باندې پوه شو چې دا نن موږ دلته راجم یو نو موږ د چا په نظر کې د چا په څه کې نظر کې او دا موږ چې نن دلته راغلي دا یاد لرئ کله چې انسان الله یادوي ذکر کوي رب کائنات فرمایي فاذکروني اذکرکم تاسو زما ذکر کوئ زما یاد کوئ زه به تاسو یاد کوم علما لیکي دا ذاکر چې کله ذکر کوي نو الله جل جلاله د دې ذاکر د مذکور جوړ کړي یا خلق لګي او د دې ذاکر ذکر سبحان الله سبحان الله ذکر کوي نن کسونه کالمات د کاکا صاحب رحمت الله علیه ذکر کیږي دا ذکر کیږي چې کاکا صاحب رحمت الله علیه د الله ذکر کړی دی د الله یاد کړی دی دا زموږ عقیده ده چې نن دا کم خپل روان دی شروع دی اولیاء وفات نه دي حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی المؤمنون لا يموتون ولكن ينتقلون من دار الفناء الى دار البقاء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی مومنان نمری مگر دار فنانا دبنا کیدون کی کورنا دار بقاء اغیت انتقال کی سبحان اللہ آقا صاحب رحمت اللہ علیہ باندې بیان دی صرف زمون د سترګو نه پرده دی دیو دې یو کتاب دی مکه تاریخ بشیر احمد صاحب ناول واغشت دا کتاب دی مقامات قطبیہ مقالات قدسیہ پدې کې د کاکا صاحب رحمت الله علیه چې کله وفات شو دا خبره ډېره قابل توجه ده تاسو ډېر توجه ساتئ زمونږ دا ډېر وروڼه طریقت کوي پیري موریدي کوي خو د طریقت او د پیرۍ موریدۍ په اصول نه پوهېږي کاکا صاحب رحمت الله علیه چې کله وفات شو د کاکا صاحب یو مرید و د هغه حالات ډېر اضطراب پکې راغی ډېر بل شان شو په غمونو کې پرېوتو تکلیفونو کې پرېوتو سوچ کوي چې زما پیر صاحب زما مرشد زما رهبر زما رهنما اخو د دنیا نه پرده شو اوس څه وکړم د چا صحبت اختیار کړم چا ته لاړ شم د چا لمن ونیسم یو علیم الدین ته لاړم دا یاد ساتئ یو د دې وخت عالم او مفتي دی یو د هغه وخت علما او مفتیان کاکا صاحب جو لوی شخصیت
د کاکا صاحب رحمت الله علیه والد صاحب بادر بابا دا اٹک حضرتجی بابا چې دی اٹک حضرتجی بابا دا د کاکا صاحب رحمت الله علیه د مرید د کاکا صاحب رحمت الله علیه یو مرید کاغنون جمیل بیگ سے فقیر بابا کو اٹک حضرتجی بابا د کاکا صاحب رحمت الله علیه د مرید دی اٹک حضرتجی بابا یو کتاب لیکلی تاریخ باندې باقی کی لکھی دا کاکا صاحب رحمت اللہ علیہ والد صاحب بادر بابا دا او والد صاحب بس بابا دے دا بس بابا والد صاحب غالب بابا دے دا غالب بابا والد صاحب سید علم خان دے دا سلسلے روانہ کوئلہ افغانستان تدلی دے بیا بغداد تدلی امام باقر تدلی امام جابر صادق رضی اللہ تعالی عنہ تدلی دے اور بیا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ تدلی دے اور بیا امام شہید کربلا تدلی دے اور بیا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے دا شجر رسول اللہ اور دا شجر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ آقا سے آن شخصیت دا سے خشتی دا کہ کلا پردش دا دنیا دا مورد چی دے دے اشتراب کراب کہ چاہتا لرشم دا چاہتا من نو نسم یو عالم دین تورا دے دایات ساتے دماغ کلو کے یو اثر دا عبادت تی او یو اثر دا صحبت تی اثر دا صحبت اولاد دا اثر دا عبادت دا اثر دا صحبت سرے اولاد تکوی یک زمانہ صحبتی با اولیاء محترم سرسالی اطاعت میریا داولی تو جسن کالا یا زر کالا عبادت کے خدا یو زمانہ صحبت تے ولی افضل دے یو انسان لگی اور روزانہ قرآن ہوئی سوئی قرآن ہوئی زر رکعت نوافل گئی روجی نسی ٹولو بر غیبت نکئی چغلے نکئی دروغ نوئی صحابی تو جوڑی گی ولی لکہ چھ دتا اثر دا صحبت ندے منتقل اثر صحبت آغا خلق صحبت منو دا کاکا صاحب رحمت اللہ علیہ دا موجود راگئی یو عالم دین دا تپوس کئی وی زمان مرشد دا دنیا دا پردہ چو کاکا صاحب رحمت اللہ علیہ پردہ چو اس سو کما انتا یو بل مرشد کچھ سو دا بل چاہ صحبت اختیار کر اگا ورطوی دا سکارو کا جزان تا یو مرشد کونی سا دو خبری مرشد تو خبری مرشد یا با کاکا صاحب راشی ستارا خنومائی موکی دتا وزی ورو رسی او یا با دلتا اشارہ لکی ردین بدی لئی دا مورد دا کاکا صاحب رحمت اللہ علیہ مولانا عبداللہ کوہاڈی رحمت اللہ علیہ مجلس تروان شو او دا اللہ دار المعروف منڈوری رحمت اللہ علیہ مجلس تروان شو طبعا دا علماء دوا لیکن خلق مجھے تروان شو تلو دا دی مجالس اختیار کو وہی چھ سرہ دی تیرش میں کاکا صاحب رحمت اللہ علیہ میں بخوب کیوں لی دا وہی چھ کاکا صاحب رحمت اللہ علیہ میں بخوب کیوں لی دا وہی کاکا صاحب پدے یو لاس کے مغر دے اور پدے بل لاس کے مغر دے دا بعد الوفات سمرہ چمانا مخ کے علماء تاسو تا بیاناتو کو دا غین اچون داو چه اولیاء دخبل موردینو سرا پا ار مکان او زمان کے امداد کولی شی دا غی رہنمائی کولی شی کچھونگے اغی با دخبل حلم پرنا کی تاسو تا مثال دنور اولیاء پیش کاؤ او تاسو تا مثال کی کاکا صاحب رحمت اللہ علیہ پیش کاؤ دا چاہ ارس کے چراجہ میں دا تاسو تا مثال کی پیش کاؤ چه مونگا دا اغا ولی اللہ پا دربار کے راجوں خوب وینی دا مورد دا کاکا سے پیو لاس کے مغر دے او پا بل لاس کے مغر دے او دی مورد تا وی تدا غاری چه دا یو غر
په عبدالله کوټي باندې کېږدمه او د دې لاندې د ریزه ریزه کړمه او دا بل په دغه الله داد باندې کېږدم او د دې لاندې د ریزه ریزه کړم دا غواړې سبحان الله مرید حیران جواب نه ورکوي د کاکا صاحب جلال ته ګوري جواب نه ورکوي کته ګوري کاکا صاحب هر کې خو یو په خپل ځای بل په خپل ځای وایي زه علما دي څه ورته ویم نه خو وایي زه یې د دې غوږ نه ونیوم او دا غوږ یې راله په منځ سیرې کړ غوږ یې راته سیرې کړ او وایي بیا یې راله داسې پیوند کړ یو بل سره یې جوخ کړو دا پیوند دی ونه پرېښودو چې ځه ما در باندې نښه وکړه او د نن نه بعد چې کوم دربار ته ځې په تا به د کاکا صاحب نښه وي سبحان الله سبحان الله نښهدار کې چې ته د کاکا صاحب رحمکار مرید یې ته نښهدار شې اوس ګرځه په دربار پته لګي کاکا صاحب هغه شخصیت چې بعد الوفات د هغه دا تصرف دی چې خپل مرید د هغه په نظر کې دی د در نه بغیر خواري کاکا صاحب رحمت الله علیه دا خبره مقامات قطبیه مقالات قدسیه لیکلې مریدانو سره ناست دی مجلس لګېدلی دی د کاکا صاحب رحمت الله علیه دا لاس دا داسې دا تور کې وپیو زړو دا لاس زړو مرید ته تپوس کی قربان دا لاس تاسو تورم دی زړم دی کاکا صاحب رحمت الله علیه په خندا شو ورته وایي څه وکړو سادهګانو مریدانو سره مو ژوند دی نو چا سره مو ژوند دی سادهګان مریدانو باندې اورېدلي سادهګان مریدانو باندې داسې مریدانو باندې اورېدلي هغه سادهګان دي یو زنانه ده کټوې باندې کړې ده پخوا د ټیکرو کټوې وي په اور پرته ده کټوې ویښتې سورې وشو کټوې سورې شوه سالن دی را روان دی زنانه سره ماشوم په غېږ کې دی او کټوې سورې ده وایي کاکا صاحب راورسېږه کاکا صاحب څه ده وایي لاس مې کټوې له ورلاندې کو لاس مې څه کو کټوې له ورلاندې کو نو وایي هغه ټول لستوڼې م راته تور او زړی م کو راته خو د هغه زنانه امداد مې څه کو دا مې کو دې ته وایي اولیا دا کاکا صاحب رحمت الله علیه دربار ته یو شخص راغی وی قربان ستا په لاس توبه وباسه نن دا دلته ناسته دا د یو عظیم شخصیت د وخت د یو قطب په دربار کې مونږ راجمع اوس په مونږ دا څه چې ویلي دي ذکرونه وشو نعتونه وشو تلاوتونه وشو دا ټول بڼالی شکل کې اوس مدار ته وړو او هلته به د کاکا صاحب توجه ځان سره ملګری کوو او هغه توجه کې به انشاءالله مونږ خپلو کورونو ته بیا ځو دا یاد ساتئ اولیاو دربار نه سپین محرومه نه ځي خو په دې شرط چې ادب وي پکې ادب چې ادب چا کي که نه سپین د اولیاو د دربارونو نه محرومه نه دي ما مخکې اصولو کې تاسو ته د کاکا صاحب رحمت الله علیه یو کرامت بیان کړو چې سپي ته توجه کړې وه او هغه سپي به بیا مراقبه ناستو د الله ذکر به یې کړو او د علاقې سپي به راتلو او د هغه نه به چاپېره ناست سبحان الله مخکې وخت کې دا بیان کړی کاکا صاحب رحمت الله علیه یو مرید راغی دا په طریقت کې دا یاد ساتئ دماغو کې کېنوي تصوف کې څلور ټکي دي څو ټکي یو تا دی یو سواد دی یو واو دی بل فا دی د تا معنی ده توبه تا معنی څه ده توبه ده د سواد معنی ده صفا د واو معنی ده وفا او د فا معنی ده فدع بالله تا معنی څه ده توبه سواد معنی څه ده صفا واو معنی ده مرید چې وفادار نه کنه دا سره ملاویږي دا سره ملاویږي وفا نه کوي نو باندې وخت هغه یو وکړه
خپل نه خپل کې مدعي زبر یار کې څنګه دې پردي یارا دن پردي یارا څوک دربار ته نه پریدي او بار ولاړي دنه چیزي خپل خلک بږي خپل خلک تصور څلور سلونه څلور کې یو تاري یو سواد دی یو واو دی بل فاد تصور کې څو سلونه تا باندې توبه سوال باندې صفا و منا وفا و منا فنا فی الله کله چې مورید توبه وباسي د الله صفای نصیب بیا د صفای سره چې دی وفاداری د خپل مرشد سره وفا کوي وفا علما لیکي مورید هغه مورید دی چې دی د مرشد په زړه خپل نوم لګي سبحان الله مورید هغه مورید دی چې د مرشد په زړه سولې کې نوم لګي نو ته به ونه په بستر کې به پروت دی مرشد به تهجد کړي د رب کائنات ورځ به رواني ستا نوم به د هغه په زړه باندې لیکلي ته به د خپل مرشد په زړه کې د رب کائنات دربار ته سبحان الله سبحان الله داسې به رواني ته به پوهېږم نه چې بیدارېږې که نه خلک وایي دا توجه څه شی دی وی دا توجه دا تاسو دا بلوتوت شیان کې کنه دلته نمبر ولګوئ چې کړی شي هلته بل موبایل ته توجه شي کېږي که داسې دلته کې د پیر سینې ته د الله جل جلاله د معرفت رڼا راشي د دې معرفت د رڼا انتقال چې کله د مورید سینې ته وشي دې ته توجه ونشي کولی کاکا صاحب داسې شخصیت افسوس ډېر ناوخته دی چې د هغه دې دربار ته به څوک راغلو هغه به کوم توجه کولو هغه تاسو ته بیان وکړم تاسو به حیران شئ او دا نه کوم چې تاسو ګورئ دا په هغه توجه باندې دا دربار باندې توجه باندې خو کله چې دا مرید راشي وفادار وفادار پکې وفادار مرید هغه چې دې د پیر په زړه خپل نوم ولیکي هغه به څنګه لیکي هغه په زړه باندې نوم څنګه لیکي ای به دربار ته خدمت به کوي تابعداري به کوي منل به کوي نو داسې یو وخت راشي چې دا پیر که ختمي که میلادي که ورسي هغه پلان کې نشته او هغه پلان کې نشته دا پلان کې د دې پیر په دې زړه کې نه ده بس دا پیر صاحب چې لاس پورته کوي دا پلان کې بیان الله دې موږ د اولیاء سره وفادار آمین آمین حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په ورځ د قیامت به یوې ډلې ته الله حکم وکړي چې تاسو بې حسابه جنت ته لاړ شئ بې حسابه چېرته لاړ شئ جنت ته لاړ شئ البدور السافرہ فی امور الاخرہ کې علامہ جلال الدین سیوطی دا ذکر کړی دی دا روایت وګت حدیث څخه تاسو ته راځي دا خلک چې بې حسابه جنت ته فرشتي وایي چرته دی جنت ته ځو ای به ورته وایي فرشتي حساب کتاب نه ده شوی کله د میزان نه ده لګېدلې او تاسو جنت ته روان یې جنت ته ولې دی به ورته وایي نو د الله ګاونډیان چا ګاونډیان د الله ګاونډیان څنګه د الله ګاونډیان موږ په دنیا کې د الله د رضا لپاره د الله بندګانو سره مخبت کړی سبحان الله سبحان موږ چې دلته د کاکا صاحب رحمت الله علیه د خوست ته راغلي دا زموږ د دغه ولی کامل سره د الله د رضا محبت او دا زموږ یقین دی یوم ندعو کل اناس بامامهم دلاندې مفسرین لیکي چې دا طریقت خاوندان چیشتیان نقشبندیان قریشیان دا به د خپل خپل مرشد سره په ورځ د قیامت راغلی نو فامنه د فنا فی الله بیا به دې عدلي انسان ته الله یو مقام ورکړي بهر کې دا مرید راغی کاکا صاحب خلاص توبو د دې توبې نه مخکې د ده یو زنانه سره ناجیز تعلق ډېر توجه غواړم ناجیز تعلق ده چې کله توبه وکړه
څورځې تېرې شوې دي روان دي دا زنانې ځان ته راوغوښته چې رویه غوښته دا زنانه ورته وي تا ته پته ده تا د کاکا صاحب رحمت الله علیه په لاس باندې توبه وکړې توبه ولې د ګناه خیال ورته رانولې دا سړی اوس روان شومه او د کاکا صاحب دربار ته وی کاکا صاحب راته شروع شو چې ښه زمونږ په لاس توبه وباسي او بیا هم ناجیز تعلقات پالي دا د کاکا صاحب رحمت الله علیه نظر دی مرید کم ځای دی کاکا صاحب کم ځای دی دې ته وایي د اولیاو طاقت قرآن عظیم د دې ګواه دی قرآن عظیم چې د ملکې ملکي شته اسد بن برخیه د سترګو په رب کې حاضر دی په رب کې دا د اولیاو طاقت دی الحمدلله د عظیم شخصیت د عرس په موقع باندې موږ تاسو را جمع ما آیات کریمه ویلي تبرکاً د هغې ترجمه کومه او بیا دربار شریف ته جلوس په شکل کې ځو اویس صاحب وایي دا شپه ډېره اوږده ده نو دا شپه بس اوس لنډه شوه لنډه شوه ټیک ده که نه بیا به انشاءالله دربار ته به دلته به راکوشي کېږي ذکر اذکار وکړي بیا به دعا وکړو مونږ دا کال نه مونږ په دې انتظار یو چې د کاکا صاحب رحمت الله علیه عرس پکلي مخکې نه دې ته ډېر کارونه پرېښي چې کاکا صاحب عرس پکلي دا د عرس په موقع د اولیا خصوصي توجه کوي خصوصي توجه سبحان الله وما آیات کریمه ویلې الله فرمایي الا ان اولیاء الله علماء دا الا حرف تمدید ان حرف الحروف المشبهه بفعل ناسب اسمان نافع در خبر زد ماولا اولیاء الله اسم د اندری علماء لیکي چې الله تعالی د خپل دوستانو خبر ورکوي بندګانو ته نو یو حرف تنبیه ذکر کوي بل کلمه د ان ذکر کوي او بل بیا جمله اسمیه راځي دې کې دا درې تواکید د دې لپاره دي چې د الله جل جلاله دا دوستان دا ډېر مرتبه والا ډېر لوی شان والا خلق دی ځکه الله جل جلاله چې د اولیاء شان بیانوي نو حرف تقدیم راوړي او حرف تحقیق راوړي او بیا جمله اسمیه راوړي هغه خلک وایي تا ته څه پته چې دې خبرې کې خوشحاله دی او که خبرې به ما د زما رب ویلي چې لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الله جل جلاله دې د کاکا صاحب رحمت الله علیه دا سایه زموږ نصیب وګرځوي الحمدلله څومره دا خادمین زموږ را اویس بھائی الیاس بھائی شاه فیصل بھائی نور د دې دربار څومره خادمین دي او زموږ زین العابدین سے دا د ما سره مهرباني هر کار ما دا ټول اخیر نمبر راکړي الله تعالی دې ټول ته د رحمت په نظر بنیر نمبر ګل کوم راغلي دا په ډیر نیمه باندې د ټول او علاقو راغلي الله تعالی دې څنګه دنیا کې موږ راوړو دا د موږ راغلي الله دې خیرت کې زموږ نصیب وګرځي رب الجلال کوم ورکړو په دې او صفات کې مالی جانی بدني کې تعبیر کړی الله دې خپل عظیم دربار کې قبول او منظور وګرځي شاهان سره بغلونو کې څه خوایج